نو پاکستان مطابق 15 شعبان دا په 26 فروری باندې راځي یعنی پیر ورځي. نو دغه پیر شپه کومه ده دا 15 شعبان ولا شپاش ولا شب برات ته مو تاسو یې او دغه پیر ورځ کومه ده دا 15 شعبان شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ملګری د وی خبرې کشمکش کړي چې 15 شعبان باندې یعنی مو تاسو پښتو کې ورته 15 ورځې روژه یې دغه روژې متعلق څه حکم ده. زما عزتمندو حدیث کې راځي قوموا لیلها وصوموا نهارها چې تاسو د دې 15 کومه شپه ده د دې باندې تاسو عبادت وکړئ او ورځې چې کومه ده دې باندې تاسو روژه ونیسئ او عبادت چې کوم ده دا خاص نه ده څه طریقې سره هم کوم یو عبادت مو هم وکړل نو اجر شته ده. نو دغه روژه دا یو مستحب عمل ده او دویم دغه روژه دا په ایام بیس کې هم راځي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هرې میاشتې 13 14 15 په دغه باندې روژه نیوله. نو دغه روژه چې کومه ده د اسلامي میاشتې 15 تاریخ باندې راځي نو ایام بیس کې هم راغله. نو دغه روژه سنت هم شوله. او بل بعضو روایتو کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم په هر پیر او هر جمعرات باندې روژه نیوله. مو تاسو پاکستان دا 15 شعبان چې کوم تاریخ کوم ورځ باندې راځي هغه ورځ چې کومه ده هغه هم د پیر وله ده. نو مو تاسو ته پکار دادي چې په دې شپې کې مو تاسو عبادت هم وکړو او د دې ورځې کې مو تاسو روژه هم ونیسو. او بعضو روایتو کې راځي چې په دغه ورځې باندې د انسان ټول کال ولا اعمال الله تعالی ته پیش کیږي. نو په دې ورځې کې مو تاسو روژه ونیسو نو مو تاسو اعمال څه کوم دي هغه الله تعالی ته پیش کیږي. دغه طریقې سره پیش شي چې مو تاسو په دغه ورځې باندې روژه دار